یو جونګړې نه بار یو سړی ناست او جاړي. حضرت عمر ورته ویلې بچیا ولې جاړي؟ ویل زه خپل کار کوه. ویل نه څه چل دی جاړي ولې؟ ویل دننه دې جونګړی کې مې ښځه ده بچی کېږي، زه ورننوتی نه شم او څوک شته نه چې خدمت یې وکړي. حضرت عمر ویل ښه. په یو منډه راغو کور ته او ښځې ته ویلې چې هلکه جورې ستوان متوان راواله او راځه خدای د خدمت موقع په لاس درکړه. په یو منډه خپله ښځه راوسته د غریب ښځې ته. څوک به وکړي؟ مونږ به وکړو داسې؟ نو مونږ هم وایو چې خدای مونږ جنت له بوځي. جنت چېرته دی؟ جهنم کې ځای خوښوئ، جنتونه نشته. مولا له چې په قبر صبر کړه دعا وکړئ چې یا الله ته واړه جنت ورکړي. لاخون بابا دیرې ته تلي یو ملا را سره و، 10 روپۍ ورکولې اسخار چې را روانو. نو ما ته وایي چې مړې دې ته وایي دې 10 روړ ته خو زه وګوره. تقریر یې پرې وکړو، په قبر ودرېدو، ویل دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت مال خدای دې کور وران کا چې ته جنت ته دې په 10 روپۍ دله ورکړه نو دا مونږ به کم خوازو. مونږ خو داسې وایو چې ته واړه جنت خدای راستي کوي د زړه نه وایو. قسم په خدای کنې طالب د زړه نه وایي نه مولا د زړه نه وایي. ځکه چې غټ سنډا مړ شي نو غټ سنډا مولا ورته راولي. یال دراغه غوړه چوغم وغه بوجه ورته راولي. جنتونه نشته. انتظار د جهنم کوي او انتظار د اسمان کوي. کم خدای چې 4-5 لکه دنیا په سیلابونو یوړه، هغه خدای د ورسک ډیم او د توربېلې ډیم هم په تاسو راوستی شي. راوستی شي که نه شي راوستی؟ د ورسک او د توربېلې ډیم هم الله په تاسو راوستی شي. نن د ورسک ډیم شلی او بو ته وایي چې ورځئ پې، نه به پېښوري او نه به صدري او نه به صحیح. تماشا مکړه چې 4-5 لکه دنیا یې یوړه سمندر. په سمندر کې او زلزله راتلل او بیا سمندر اوچتېدل او بیا په آبادو ورتلل، دا څه د عقل خبره وه؟ پرون بارانونو د دنیا کورونه وغورځول، د ښځو خپې او د ماشومانو لاسونه پکې مات شو. هلکه دی خو څه چالو کوي غریبان دغه جون جولای کې به یعنی تر جون جولای پورې به د ده دا ښځه وہی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. دلتا فولادی خنجر پکار دے چے ترک شیو دا سر علتا وغرد. نو زما عزیزانو نن علماء تم اللہ یو موقع ورکڑے دا، خدای دے پدے امتحان کی کامیاب کی. خدا ورتا پرور والے اپیل کوم، پرور والے چنن دلوگی خلق مڑکی گی لگیا دی. دلوگی یعنی تاسو وای چنن میں تپوسو کو دا شلمه چکی نه دی غټ په 70 روپۍ کیلو. اوس مرچکې به هم نشي خوړی. دوړو بورای 300 روپو ته ورسېده او بورای هم نه ده توړه چا 2 ورځې هم نه کېږي. 300 روپو ته ورسېده. اوس به څه کېږي؟ ښه ده چابړي
والا بس کوي بیلکار سره یا ټیکدار سره په 100-150 روپۍ ورځ ټاټکې اوچتې یو مزدوري کوي داغه بچی بیمار شو ډاکټر صاحب ته راغی تاسو د ډاکټرانو ته لږ خیال وکئ دا دوربین جو لګي که نه ما لږ دلته مو لګوه نه ته خدای دې په غبرګو سترګو ړوند کا نو په دې دوربین لګولو کې په دې ستا ته پته لګي لږ ساعت خو یې پرېږده چې د زړه دړکن خو پته ولګي که نه دې ته هم کتلي دي غاړه خرابه ډېر زیات خرابه نو د 300 روپو دارو ورته ولیکي د 300 روپو دارو ورته ولیکي او 300 یې فیس دی اوس 400 شو نو دوی سره څه چل کوي دا خدای ما نه خو د یارې نه علي چې ما وګوري او اغستی هم نشي رانه دا خپه مې کتلې وه دا فیس ډاکټر صاحب معاف هم کاسې فیسونه څه کوو څه به کېږي انجام به د دې قوم څه نو عزیزانو خبره مې دا کوله